أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورة آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 72 73 74 سلور آیات درې آیاتونه ان شاء الله العزیز ویل کېږي. نو مخکې آیات سره ربط او مناسبت دا دی چې دینه مخکې درس کې تیر شو. ود طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم چې دغه اهل کتاب دی غواړي چې دوی تاسو لره گمراه کړي. نو اوس په دې آیات کې د رکوع کې الله جل جلاله دا غوي دا گمراه کولو طریقې کار ښيي، دا غوي هغه مکر ذکر کوي. و يهودو نه چند کسان چې نو هغه راغون شولو او دې دا خبره وکړه چې تاسو لاړ شئ او د حضور علیه الصلاۃ والسلام او د مسلمانانو محفل ته د مسلمانانو دغه کسان د دې مجمع ته لاړ شئ او آل د چې کله لاړ شئ نو تاسو ایمان وسره قبول کړئ. اوس چې کله تاسو ایمان قبول کړئ نو ماښام به بیا تاسو د دغه ایمان نه واپس شئ. نو چې کله تاسو د دغه مسلمانۍ نه واپس شئ نو دې کې چې کم کمزوري قسمه خلک دي نو دغه خلک بس تاسو سره جنې نو هغه د دین اسلام نه واوړي. ولی دوی به وایي چې ګوره دا اهل کتاب دا خو پړل لیکه خلک ول دوی سره آسماني علوم ول په آسماني علومو باندې چې نو هغه پوه ولو او دغه شان د یو پیغمبر متبعین ول. نو چې کله دیو د ایمان راوړلو او بیا د ماښام نه مخکې واپس د خپل هغه دین ته لاړو مسلمانیت یې پرېښودو نو العیاذ بالله دا مسلمانیانو دا دین دا اسلام دا حق او سچ دین چې نو هغه نه دی. نو دا د حق او سچ دین نه دی. د دې وجې نه خو ځکه وګوره دلته چې نو هغه څه وشولو دوی واپس د دغه دین نه واپس لاړل. لکه اوس هم تاسو ګورئ دا هر وخت کې مختلف د قهر وي. اوس هم اکثر بعضې کسان چې دی نو هغه دغه شانتي داسې چاخوال یا دا باندې وشي نو خلک وایي وګوره پلان کې ځای ته دغه حالن کې دې طرف ته پلکاو علما نه یې هلته یو عالم او دوه وایي پای پس نه دا کوي. نو دا د وخت نه دغه طریقې کار چې دی نو هغه را روان دی. دا صرف او صرف د دغې خبرې دپاره خلک چې دی نو هغه په سجوړ باندې د دین او د اهل دین نه چې دی نو هغه لرې کړي. دا دغه مکر او فریب دی. نو دوی چې نو هغه ورته وویل دغه شانتي او بیا ورته څه وویل نو دویم آیات کې الله وایي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. تاسو به ګورئ د هغه چا پیروي نه کوئ چې څوک ستاسو دین چې نو هغه نه مني. تاسو به هغه سړی منئ چې کم سړی ستاسو مني. که ستاسو دین نه منلو نو بیا به نه او دغه وسمه حساب نه چې کله چې نو هغه دغه خلکو د هغوی چې نو هغه د مفادو خبرې جوړې بیا صحیح ده. زمونږ ټوله معاشره چې نو هغه په دې باندې چلیږي. تاسو وګورئ کله چې چا د مفادو متعلق چې نو هغه خبرې دی بیا مولوي صاحب هم راولي مفتي صاحب هم راولي دغه خبره هم نه کوي او زور هم لګولي چې قرآن او شریعت باندې چې نو هغه خبره کو دغه کېنی ځان سره. خو چې کله دغه مولوي صاحب او دغه مفتي صاحب او دغه مسله چې نو هغه د په حق کې نه و د نو د مد مقابل په حق کې و دی بیا نه مفتی صاحب مني نه مولوي صاحب نه مني نه اسلام مني نه قرآن مني بلکې پای کې بیا 1500 خبرې چې نو آنا بس نو دا هغه وخت نه د طریقې کار دی. نو دی ورته وی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. تاسو بچنه نو هغه تابعداري نه کوي یقین به نه کوي مگر هغه څوک چې تاسو د دین تابعداري کوي. نو الله وی دې سینه ده ان الهدى ورته وای اے پیغمبر چې اصل هدایت هدى الله هغه خدا الله پاک هدایت دی. اصل خبره ده چې تاسو ته الله هدایت نه کړي
کچرته الله هدایت کړي نو تاسو به کې دغه جنو هله باندې چې نو هغه پیدا نه تلاش کولی خو دې ته الله پاک هدایت نه کړو اصل هدایت هغه د الله پاک هدایت دی ايت احد مثل ما اوتیتم او يحاجوكم عند ربكم نو دغه وجه چې نو هغه وجه علت الله ذکر کوي وې دی ولې چې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم نو وې دوه یو دا ايت احد مثله دا چې ورکړی شي چې نو هغه یو کس ته په شان د هغه چې تاسو ته څنګه درکړی شي نو دو به دا عزتن او عنادن به ویلي یعنی داسې هم څوک کېدی شي چې موږ ته څنګه شریعت او دین میلاو دی زموږ په شان بل هم دی شي نو داسې نشي کېدی نو د دې وجې نه تاسو به ګوره تابعداري نه کوئ او یحاجوکم عند ربکم او دویم چې نو هغه ورته د دې وجې نه چې دی به بیا سبا د پاره ستاسو سره چې نو هغه د الله په نسبت باندې نو هغه بحث او مباحثه کوي لکه څنګه چې پاولنې سپاره کې چې نو هغه تیر شي ول چې دی چې نو هغه وې تاسو ورته هر هغه خبره کوي نو تاسو دا ټولې خبرې دوی ته کوي نو سبا د پاره بیا د الله په مخ کې د تاسو سره چې نو هغه په دې باندې مناظره کوي چې الله د خدای دین منلو نو د دې دوه وجونه دي ځکه دا وایي چې تاسو تابعداري مکوئ مګر دا هغه چا چې څوک تاسو د دین تابعداري کوي الله وی قل ان الفضل بيد الله تو ورته وایي چې فضل نبوت دا د الله په لاس کې دی دا د چا په لاس کې نه دی یؤتیه من یشاء الله چې چاته وغواړي دغه فضل او دغه نبوت ورکوي دا د الله چې نو په چاهت سره کېږي دا څه کسبي شیز نه دی لکه مرزا بشیر احمد قادیانی ملعون هغه چې نو هغه په سیرت مهدی کې دغه کتاب نه پاغه کې لیکلی دی نو سیرت مهدی کې هغه وای نبوت اعوذ بالله وای دا کسبی شیز دی وای کله چې انسان مهنت کوي کسب کوي عبادت کوي نو د نبوت درجه ته رسیدي شي او بیا دې پورې لیکلی اعوذ بالله وای کچرته دې په دغه مهنت کې ډیره ترقی وکړي نو د الله د پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخ کې هم وایتلی شي د جنانو اعلی کوي بل جنانو هغه شمس الحق افغانی صاحب رحمه الله ته جنانو هغه یو قادیانی ججوي وی حضرت وی تاسو جنانو هغه دا خبره کوي وی دا نبوت اعلی منصب دی کنه دی هغه ورته بالکل بشک دی نبوت کو ډیر اوچت منصب دی خشیز دی وی او نو چې کله خشیز دی نو تاسو د نور خلق ولې محروم کوي په کاردار چې کم شي خوي نو خشیز اعلی شي نو هغه خلق عام کوي چې هر سړی داغه نه مستفید شي شمس الحق افغانی رحمه الله په هغه وخت کې زر په سل په نوٹ داسیو لکه نن سبا 5000 به ته مونږ وایو نو دا هغه سل په نوٹ د جبر واغستو وېدار ته وای چې دا نوٹ نه نو هغه د خشید یو کنه دی وی او دا خو خشینز دی نو وی بارزو به بیا د ځان نن نه بعد به ځان له پخپل چاپ کوم هر چاله به ور کوم چې دا خلک ټول د دینه مستفید شي وینه نه دا خو یو حکومت ممنه ته قانون ته چې نو هغه چلےږي کله د پخپلو کو ته چې نو هغه مجرمه نو هغه د قشان نبوت دا د الله رب العزت چې نو قانون دی الله پاک ان الفضل بيد الله يعطيه من يشاء دا خدای الله په لاس کې الله چې چاله غواړي هغه ورکي کم سړی چې د نبوت داوا وکړه دا د الله رب العزت په نسبت باندې مجرم دی ته سزا ورکول کیږي نو لہذا تاسو چې کوم داوا کوئ نو تاسو مجرمان یا تاسو ته باقاعده دغه سزا چې نو هغه ملایي نو ځکه الله وی دا نبوت دا خدای الله په فضل سره چې نو هغه کېږي او دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنه نبی دنیا ته بل نبی چې نو هغه راتلوال نشته والله واسع علیم الله رب العزت چې نو هغه فراخي والده اوسط والده علیم او په نه یختص برحمته من یشاء الله چې نو هغه مخصوص کوي په خپل رحمت سره چاله چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم الله د لوی فضل چې دی نو هغه خاوند دی نو چې کله الله د لوی فضل خاوند دی نو ګویا معلومه ده شوه چې د الله نه ځان له لوی فضل غواړي او د الله په نسبت باندې لوی فضل هغه هدایت دی الله دې موږ ټول ته هدایت کامله نصیب کړي هدایت میلاو شولو دنیا کې به هم همیشه د پاره چې نو دنیا کې صورت ونی دا به ټول د راحت د سکون د خوشحالي او د آخرت ژوند چې نو هغه به هم همیشه د پاره دغه الله دې موږ ته دغه هدایت نصیب کړي وقالت او اویل طائفه یویدل من اهل الكتاب دال کتابنا امنو ایمان راوړې بالذی پاغسا انزل چې نازل شوی دی علی الذین آمنو په مسلمانانو باندې
وجه النهار پاول د ورځ کې وکفروا او انکار وکړي اخره په اخر د ورځ کې لعلهم يرجعون شاید چې هغوی واپس شي راوګرځي ولا تؤمنوا او یقین مکوئ ایمان مراوړئ الا لمن مگر پاغه چا تبع دینکم چې تابعداري پیروي کړه ستاسو د دین قل اوایرته پیغمبر ان الهدى بشک هدایت هدى الله هدایت دی ایوتا دا چې ورکړی شي احدن یو کس ته مثل ما پشان د هغه اوتی تم چې درکړی شوی تاسو ته او یحاجوکم یا هغه جګړې کوي تاسو سره ان ربکم تاسو در رب پنيزو قل اوای ورته پیغمبر ان الفضل بشک بذلو بيد الله نبوت بيد الله د الله پلاس کې دی یؤتیه ورکه هغه مې یشا چاته چې غواړي والله الله پاک واسع ډیر وسعت والا علیم او علم والده یختص ورکی مخصوص کی برحمته پاک پل رحمت سره من یشا سوک چې غواړي والله الله پاک ذو الفضل العظیم دلوی فضل خاوند دی وقال طائفة من أهل الكتاب أو يودل دال كتابنا آمنوا بالذي أنزل إيمان نوڑي پاغي چه نازل شوه دي على الذين آمنوا پا مؤمنان باندي وجه النهار پاول دا ارزكي وكفروا أو إنكار اکڑي آخره پا آخر دا ارزكي لعلهم يرجعون شيطيا غيرا وگرزي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أو يقين مكوي مگر دا غچا چه پیرئی که استاسو دا دينو قول اوای ورته پیغمبر ان الهدى هدى الله بهدایت بشکا خو هدایت د الله دی ایوتا احد دا چې ورکړی شي یو کس دا مسلما اوتی تم پشان دا چې درکړی شي تاسو ته او یحاجوکم یا غوی جګړه وکړي تاسو سره د ربکم تاسو در پنيزو قول اوای ورته پیغمبر ان الفضل بشک چې نو فضل نبوت بيد الله د الله پلاس کې دی یؤتیه من یشاء ورکی هغه چاته چې وغواړي والله واسع علیم الله چې ډیر وسعت والا علیم او علم والده یختص برحمته مخصوص کوي خاص کوي په خپل رحمت سره من یشاء چاله چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم الله د لوی فضل خاوند دی